بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپور کیمرامین ناصر یاسر خان دی. دا مهال زه په ایراب کلي نسته کې موجود یم، چېرته چې سیلاب دلته کې یو شمېر کورونه خو مړنګ کړي دي، کورونو ته اوبه خو تللي دي. د دې خلکو نه انتظامیې تپوس کړی دی، نه فلاحي ادارو تپوس کړی دی. دا خلک ډېر زیات ضرورتمند دي. د دې خلکو هم حق دی چې دغه خلک راشي او دې خلکو ته سره امداد وکړي. دلته کې خیدر راشي دی خو ته دا خیدر دی، د دې خیدر پکې کور چې کوم دی بالکل ړنګ شوی دی. خیدره اوبه څه ټایم رالي او څومره کورونه به والي؟ دا چې تقریبا مازدیګر ټایم ماښامي ټایم کې اوبه راورسېدې په کورونو، خو اوبه داسې را روانې لکه د سیلاب غوندې کې په کورونو. بیا موږ دونه وکړه چې زنانه او ماشومان مو ترې بار کړه، سامانونه مو پکې ډېر ګیر شو او دماغه چې دی نو 2 کمرې دغه شوي دي او دا دیوال مو پرېوتی دی. دې خوا د نور مالت کې چې دی نو د چا دیوالونه پرېوتي دي، د چا برنډې پرېوتي دي، د چا کچنونه پرېوتي دي، غریبې کورونه یې دار سړي. نو سرکاري سطح باندې خو یاره چې موږ له اوسه پورې څه دغه نه دی شوي. په دا تنظیمونه چې کوم دي نو دی راځي او په سرکاري طور باندې موږ ته له اوسه پورې څه چې محمد شفیق صاحب لخوا چې کوم دی 10,000 روپو کې ستاسو څه شوی وه او چې هغې کې شوی وه. ورشه هغه بستره او کپړې او دغې سره خوا کې ودرېږه شابه. دغه بستره کمبل دې سره ودرېږه. کتونکو د دې نه څو ورځې مخکې چې کوم دی مولانا محمد شفیق صاحب لخوا دلته کې دې کلي ته الحمدلله 10,000 روپۍ میلو شوي دي. کم چې پکې متاثرینو خدا ده چې ټولو ته خو نه میلاویږي او دې کې حقدار ډېر دي. نو دې کلي ته راشئ او د دې کلي ډېر شریف خلک دي، دوی ورته مستحق خلک په ګوته کوي، د ځان غرض نه کوي، دا خلکو غرض کوي. هغوی دپاره چې راشي سحرګل کاکا چې کوم دی راغلی. سحرګل کاکا ستا پکې څه شوي؟ زمونږ دا راب غاړه کې کور دی، هغه د دیوال نه مخامخ ته تنبیه را کړې دی او نور سرکاري موږ سره څه امداد نه دی شوی. د اوسه پورې کړې د اوسه پورې په کوټه پرتې وې، څه یې رانه ګیرې کړې، زنانه مو ترې سرې پیسې دي او راشه زما نسخان وګوره او ډېر نسخان مو چې اوسه پورې سرکاري څه څنګه خبر نه دی شوی. بس موږ دلته دا بسترې او کپړې او پیزار روړې دي په ډېر څه قبول کړه. دغه پیسې راغلي دي موږ ته میلو شوي نه دي. هغې کې تا ته نه دي میلو؟ نه او د را په غاړه دغه د کور مې دی وګوره. وبه کې هغه موشیخه ورشه هغه بسترې خوا کې هغه ځای کې ودرېږه. قاري صاحب خپله پېژنګلو کې ووایه دلته کې قاري صاحب چې کوم دی دې ځای مشر دی، بلکې زمونږ او د قاري صاحب سره یو خپل تعلق دی. نو زه دې خلکو ته وایم چې څه ضرورت وي نو قاري صاحب ته بالکل په ګوته کوی راضي به څه به وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل د طرف نه او دا څومره ملګري چې دا ولاړ دي د دې ټولو د طرف نه د علامه ډاکټر محمد شفیق امیني صاحب شکریه ادا کوم چې هغه په نسته ایراب غاړه باندې کار شروع کو او سامان را رسوي او د هغه نه نور هم د امید دی چې د ملګرو څومره حاجتونه دي څومره دې سره تعاون کولی شي هغه دې سره زر تر زر وکړي. الله جل شانه دې زمونږ دا ملګري علامه ډاکټر محمد شفیق امیني صاحب له دې ورځ تر ورځه الله ترقي ورکړي او الله دې الف خان لم ډېر زندګي ورکړي چې هغه وخت وویست او دلته رالو. السلام علیکم ورحمة الله. قاري صاحب بالکل جی بخشیر قاری صاحب یو ډېر نامي ګرامي شخصیت دی، زموږ دلته نماینده هم دی. شفیق امیني صاحب خاص سړی دی او څنګه چې تاسو نشاندهي وکړه ما ته رایاد شو دي ته رابطه مو کړه او د دې کلي چې څه ضروریات دي موږ ته نه بلکې دوی ته به وایي انشاءالله مو ته به راځو د شفیق امیني صاحب په اډر باندې او ټول ضروریات به انشاءالله د دې برابرو. په الحال چې کوم دی دغه د پیزار او د کپړو او د اسباب په صورت کې د دې مدد وشو انشاءالله دې نه بعد پور پی کې چې راځي او د دې چې څه ضرورت دي که خیر نه مخکې او ته چاته پیسې نه دي میلاو شوی 10,000 روپۍ انشاءالله موږ به کوشش دا کوو چې هغې ته نورې پیسې میلاو شوی انشاءالله ولاړ به یو سره. کتونکو لکه دا یو ډېر بېسیاره چې دې کلي ته نه انتظامیه را رسېدلې نه بل څوک را رسېدلي، خو زموږ ټیم چې کوم دی دې نه مخکې هم را رسېدلې، په دویم ځل هم رالو چونکې دا خلک د ډېر څه قابل دي. دا موږ چې څه ورکو دا پړو کې د مالګې برابر دي، خو دا خلک ورته دومره خوشحاله دي ځکه چې دا ضرورتمند دي. او بل دا ده چې دې خلکو له ما یو موقع ورکړه په ریډیو باندې ما پروګرام وکړو چې تاسو ووایئ چې کوم ځای ته څوک نه در رسېدلی موږ ته ووایه چې موږ هلته کې درشو. همدغه شان دی چې کوم دی د دې کلي نه هم پکې کال شو نن ورته حاضر شو انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې بوځو. دوی سره هم دا وعده ده چې بیا به راځو زموږ سره اوسئ.